بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زم تاسو روز نشان خان او تاسو ګوري پبلک هیلپ ټي قدرمنو دا وخت کې را سره ترڅنګ ولاړ د مردان د سیمې صادق تورو چې نن سبا په سوشل میډیا باندې سیبه بس چې سوشل میډیا ګورنه صادق تورو دی هغه په مختلف شکل کې دی څوک به میمز جوړي څوک به ریاکشن کوي څوک به روسټینګ کوي او صادق تورو د سوشل میډیا راکړه غوښتل مې چې نن خبرې دي چې د صادق تورو سره هغه او کوم او تاسو سره هم په دې سکرین باندې شیر کړم ټول نن به خو صادق تورو وايي یو جهان مننه چې موږ له وخت راکړو مهرباني ابا خادو شو هر کله راشي مهرباني پښتنه بدا کوم صادق صاحب چې تاسو په سوشل میډیا ډیر زیات یو گردش کوي سوشل میډیا نن سبا ټول تاسو نه ډکه د فیسبوک ډک ته هر قسم خلک دي تاسو څوک روسټینګ کوي څوک ریاکشن کوي څوک چې کوم نه میمز جوړي آیا صادق دغه سره ګوري خامخا د خو ډېر نه ګورم ځکه چې کله د ما د واقعیه مخې ته راغلی ده نو ډېر ځان له شوی ما لکه ډېر پبلک ته نشم دغه کېدی پبلک خیر ما سره خو دغه نشته خو لکه ډېر شاته شوی بس کله کله راته څوک راولېږي نو لینک په وټساپ راولېږي هغه وګورم دا صادق جیسے کوي کله جاړي کله په هسپتال کې پروتي او دا چې کوم حالات دي آیا دا صادق په خپل ډرامې کوي که واقعي صادق ذهني ټارچر شوی دا ګوره زه تاته یو خبره وکم دا ذهني ټارچر دا کته وګوره اکثر د انګریزیان کروڑپتیان یې خودکشي وکړي کروڑپتی دا ولې خودکشي وکړي څه چلو شي یا یو سیس د انتها نه زیات په د باندې ډپریشن راولي یا سوچ په د باندې یا د چا رویه په د باندې ډیر زیات هیوي شي نو ما خو په انټرویو کې یا ما چا پسې خبرې نه دي کړې ما د چا ذات نه دی ټچ کړی ما د چا بېعزتي نه ده کړې یا د چا سملاسته غوا مې هم نه ده پاسولی که نه صادق خو کار دا نه دی چې دی د غریبو سره ودرېږي او دی د غریبو سره کوي ولې صادق مایک راواغوستو یو کورنۍ ته چې کوم دی یو پښتني کورنۍ ته لاړو هلته کې چې کوم دی د ویډیو جوړي په څه سوچ باندې سوچ دا و باچا چې دغه کار هسې زما ضمیر ونه منه چې یاره ماشومه وه سبا به پیغله شي د دې به کوري دا به چې کوم دی یو بل سړي ته ودېږي یو پوښت ومعاشره دا بیا زما د کلي علاقې سره ریلیټډ دا واقعه وه د دغه ماشومې مخ بلر نه شو ما په انټرویو کې ووایي چې وروره مخ یې بلر نه شو بل دا چې 50,000 روپۍ هغې ته میلو شوې هغې پسې شاته بیا چا تپوس نه دی کړی د دې څه حالت دي 15 ورځې چې کوم دی هغه ویډیو 10 میلیون تقریبا وکتې شوه او په ټیک ټاک کې چې کوم دی 8-9 میلیون وکتې شوه خو د هغې ماشومې تپوس نه شو خلکو وکته څوک پې څوک ځان سره تصویر لګوي څوک څه لګوي ما ته چا ووایي چې دا خو ستا د علاقې ده سار شپې ما انتظار کوم چې سار کېږي په باران کې ما ځان ورسوم چې وروره د دې ماشومې سره ودرېږم که نور ورسره چا هیلپ وکړو ځکه د دې نمبر خو چا منشن کړی نه دی نه لوکیشن مخ خو شو شو خلک وایي مخ شو شو نو ته ولې لړې مخ شو شو خو بیا خو هم څوک نه دی راغلی زه ولې لاړم په ما دومره چې کوم دی نو ما یا چې کوم دی تیغ پیغې وه لاړم هلته مې اواز اوچت کړم ووایه بابا نمبر ووایه او دا چې خلک داسې نور هم څه هیلپ وکړي په 50,000 روپو باندې نن سبا یار سپي نه کېږي سپي نه کېږي نو بس صادق د دې نه مخکې چې کوم دی مختلف ډرامې کړي دي کله یې په خان بابا ځان والي دي کله یې څه کړي دي کله یې څه کړي وجه څه ده ولې صادق تورو چې کوم دی ولې صادق تورو چې کوم دی په خلکو باندې ځان کنځي ولې صادق تورو په خلکو باندې خپل مور کور کنځي وجه څه کېدی ګوره دا خو هسې خبره ده که ته وګورې نو د انټرټینمنټ ډرامې هم ډېرې خلک جوړوي فني کونټینټ هم خلک جوړوي خو زما د غریبانانو څه کار نشته خو دا ډرامې مامې دا موږ صفا وایو چې دا موږ یو انټرټینمنټ کوو دا موږ یو ګپ لګو ستاسو په مخونو باندې څه خندا و زما یو کلیوالو اوس وفات شوی د کینسر مریضو هغه چې کوم دی کم از کم په کروڑو روپۍ په هغه باندې ولګېدی خو هغه چې کوم دی هغه ویښتار څه غورځېدلي و لاس سټیج کې نو هغه چې کوم دی موبایل کته په هغه موبایل کې اوس ویډیو یې کته نو ډېر زیات یې وخاندل یاره لکه په کینسر لاس سټیج کې څوک خاندي ارو ته ولې وي ته خو موږ چې ته په خندا نه وي راځه مړه یو صادق تورو ویډیو ته وګوره نو لکه ګوره دا دی چې دا د خلکو په مخ خندا خلکو په خندا راوستې نو زما ډرامه مقصد نه او نه زما داسې یو کس ته د زړه زاري دي وشي که زه فني کونټینټ جوړوم نو زما اراده دا چې زه تاله پړو په مخ خوشحالي راولم نور په دې کې څه شته نه صادق بھائی چې کوم پښتانه ګوري که نه او دا کوم خلک بیډ کمنټ کوي یا چې کوم دغه زه به وایم چې یو د معاشرې دپاره یو ښه ویډیو وي هغه نه ګوري او څنګه تاسو چې وایي چې کوم موږ دا عرضه کوو دا ګوري د دې ویورشپ ښه دی دغه خلکو ته څه وایي دغه خلکو ته دا وایم چې زما په وجه د ډېرو خلکو زنګ پیجونه روان شو زنګ د ټیک ټاک اکاونټونه روان شو نو هغه غریب هم د خپل ویور دپاره د لګیا دی خو زه یو قسم د په جنازه کې ولاړ یم
چې په دې ویډیو کې ما نه د ویورز تمه کړې ده او نه مې د لالچ څه تمه کړې ده، خاص د الله د رضا لپاره د دې جینۍ اواز مې اوچت کړی دی. لکه الله اور یار څه ګوري پوه شوې. خو لکه تاسو چې کوم په ما ویور او ما پسې کنځلې کړې دي، زه بیا هم چې کوم دی نو یو قسم لا ستاسو نه معذرت غواړم. زما زړه صفا دی تاسو ته، الله هم بیا هم ښاد آباد ساته. خوشحاله اوسئ. مننه صادق بھائی. غوښتل مې چې څه خبرې څه الفاظ تا د پښتنو ته کېدم. څنګه چې صادق بھائی خبره وکړه چې زه په دغه نیت نه وم تللی چې ما ته د ویورشپ میلاو شي، خو صرف په دغه نیت تللی وم چې د دې خورکۍ سره او د دې کور سره خلک د خپل وس مناسب چې امداد کول غواړي چې هغه ورسره وکړي، او د هغې هغه نمبر ما په دغه سکرین ورکړو. خو بیا ډېرو خلکو زه ټارګېټ کړم او زما ذات یې وکنځه، زما خور مور یې وکنځل. نو پښتنو یو ریکویسټ درته کوم چې کله هم څوک څه کار کوي هغه به په یو سوچ باندې کوي. د هغه به سوچ دا وي چې زه د دې پښتون بچي سره ودرېږم او د ده ملاتړ جوړ شم. نو زه وایم دغه شان خلک سپورټ کوي چې کوم خلک په دې معاشره کې یو ښه کار کول غواړي. زه به دغه امجد رور چې کوم دی هغه ته امداد ورکوم چې یو ښه کار کوي، یو فلاحي کار کوي. او زما په دې معاشره کې ډېر خلک شته، روژه را روانه ده او داسې ډېر د هغه علاقه کې هم ماشاءالله لکه ډېر زیات غریبانان دي، ډېر راسره رابطې وکړې. دغه ملګري امجد بھائی دی، نو امجد بھائی زه یو ډېر زیات عاجزانه ریکویسټ کوم او لومبي یې معافي غواړم. ستا په ګوجرو ګړی کې دا زمونږ د مردان ګوجرو ګړی دی، ډېر زیات غریبانان دي. بل زما ویزټ وکړو په فوټپاتو خلک ولاړ دي، یو قسم نه په ژوند ستومانې دونه غریبانان دي. نو که دا خپله علاقه یو سړی کور کړي، زه خپله علاقه کور کوم، ته به خپله کور کړې. تاسو مقصد دی چې خپل علاقه کور کې خپله علاقه کور شي نو لکه ډېره ښه خبره ده. امجد بھائی ته دغه صادق بھائی د سیټ نه دغه یو پیغام غوښتلی چې دا دې ته شیر کړم. دغه شان هر سړی ځان نه امجد جوړ کړي او په خپل علاقه کې وګرځئ چې څوک د وس والا خلک دي دغه غریبانانو له ورشي. بېشکه تاسو په کیمره نه راځئ، خو را روان روژې دپاره د دغه خلکو سره ودرېږئ چې د هغې هغه روژه ښه تېره شي. پښتنو چې کوم ځای کې یې ښاد آباد اوسئ او خوشحاله اوسئ. Thanks for watching.